السلام علیکم. تاسو ګورئ شاه الکتریکل اکیډمي. نننی چې کوم زموږ ټاپک دی هغه د ګراوندینګ او نیوټرل په باره کې فرق دی چې په الکتریکل کې نیوټرل څه ته وایي، ګراوندینګ څه ته وایي. بار بار موږ د دې ذکر اورو، خو چونکې موږ ته د ګراوند ورکینګ سیم ښکاري، نن په هغې ځان پوه کوو چې په ګراوندینګ او نیوټرل کې فرق څه دی. کومو ملګرو چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په یوټیوب چې کوم زموږ چینل دی شاه الکتریکل اکیډمي، سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. څومره ستاسو حوصله افزایي میلاویږي نو موږ به نور هم کوشش کوو چې تاسو له ښې ښې ویډیوګانې، انفارمیټیو ویډیوګانې راوړو چې تاسو ته څه نه څه پوهه حاصله شي. راځو خپل ټاپک طرف ته. موږ دوه خبرې وکړې، یو زموږ سره دی نیوټرل او په دویم نمبر دی زموږ سره ګراوند. ټیک شو. اولنۍ خبره کوو د نیوټرل په باره کې. ګورئ نیوټرل چې کوم دی که نه، دا زموږ سره د سرکټ کمپلیټ کېدو لپاره استعمالي. سرکټ څه ته وایي چې کله په یو فیز تار باندې، په ګرم تار باندې کله سپلایي روانه بجلی روانه او د دې بجلی چې دا کوم طرف ته روانه ده، چې دا کوم سایډ ته روانه د دې د واپسې پوره کېدو، کمپلیټ کېدو لپاره چې کوم وایر استعمالېږي هغې ته ویل کېږي نیوټرل. ټیک شو. کوم ته چې مونږ یخ تار وایو، لکه مثال په طور پر دلته زما سره یو لوډ لګېدلی دی، دا اینی لوډ کېدی شي، دا لیمپ کېدی شي، دا فین کېدی شي، مختلف لوډ کېدی شي او زه به دې له نوم ورکړم لوډ. ټیک شو. دا لوډ چې کوم دی ته ګرم تار را روان دی، فیز. ټیک شو. دا فیز تار راځي د دې نه تېرېږي، چې کله دا د دې نه تېر شي نو د دې واپسي چې دا کوم کرنټ دی د دې د واپس کېدو لپاره خو سولار پکار ده که نه، چې دی خپل سرکټ څه کړي، کمپلیټ کړي. نو د دې ځای نه چې دا سپلایي روانه شوه دې سر ته راورسېده، دې ته یو کمپلیټ سرکټ ویل. ټیک ده. او بیا چې په دې کې د سرکټ د دې فیز د نیوټرل کومه واپسي سپلایي د کمپلیټ کېدو لپاره کوم تار موږ استعمال کوو هغې ته موږ څه وایو، نیوټرل البته وایو. نیوټرل موږ وپېژندو. نیوټرل راځي د کوم ځای نه، نو صرف سرسري به درته دومره ووایم چې تاسو پرې لږ ډېر پوه شئ. زموږ سره چې کوم ټرانسفارمر لګېدلی که نه، د هغې پرایمري چې کومه ده دا 3 تارونه دي، صحیح ده. او د دې چې کوم اوټ تارونه وتي هغه 4. ټیک ده. که تاسو چېرته ټرانسفارمر ته وګورئ نو تاسو ته په دې شیپ کې ښکاري. نو په دې کې چې دا لاست اخري کوم تار دی نو دا زموږ سره نیوټرل دی. ټیک شو. دا نیوټرل تار چې کوم دی دا د سیکنډري نه کامن وتلی. لکه دلته کې 3 تارونه دي که نه، دلته کې موږ 3 واخلو، یو تار، یو بل واخلو، یو ورسره بل. دا زما سره دا 3 کوایلونه شو، P1 P2 او P3. د دې 3 وانو د کامن نه چې ما کوم واخیستو هغې ته څه ویلی کېږي، نیوټرل. نو دا نیوټرل چې دی دا به د دې 3 وانو تارونو د سرکټ کمپلیټ کېدو لپاره څه کړي، استعمالېږي. دا زموږ سره شو نیوټرل. نیوټرل هم وپېژندو. اوس راځو ګراوندینګ ته. ګراوندینګ چې کومه د الکتریک باډي ده، چې کومه ستا سره لوډ استعمالېږي، دغې لوډ چې کومه باډي ده د هغې تعلق کله موږ د ځمکې سره جوړ کړو فار هیومن سیفټي. مثال کې یو انسان دی، ځناور دی او هغه د یو الکتریک باډۍ سره ټچ شي او هغه باډي شارټ وي آلریډي. ټیک ده. فیز ټچ وي، باډي شارټ وي، چې کله ته هغې لاس وروړې هغه تا ته مضبوطه جټکه درکوي، ستا د مرګ سبب هم جوړېدی شي. د دې د خطرې نه د بچ کېدو لپاره چې کوم عمل مونږ کوو هغې ته ګراوند ویلی کېږي. او دا فار اگزامپل که زه ووایم چې زما سره یو الکتریک باډي ده، ټیک شو. نو که دا الکتریک باډي شوه او د دې تعلق زه د ځمکې سره جوړ کړم نو دې ته مونږ ارتینګ هم وایو او ګراوندینګ ورته هم ویلی شي. نو ګورئ همیشه کرنټ د ځان لپاره څه کوي، اسانه لار ګوري. نو چې کله د دې باډۍ تعلق د ځمکې سره وي نو د ځمکې چې کوم ریزسټنس دی که نه، ریزسټنس څونه دی، 0 دی. نو همیشه کرنټ د ځان لپاره د فلو لپاره اسانه لار ګوري.
نو که د دې دا باډي د یو تار سره مونږ کنیکټ کړي وي د ځمکې سره او دا زیاتي کرنټ ځمکې سایډ ته روان وي او زه در لاس ورغلم نو چونکې هغه ته بله یوه اسانه لار شته کرنټ ته چې اسانه لار میلاویږي نو هغه زما په باډي کې ټریول نه کوي زما په باډي کې هغه فلو نه کوي چې کله زما باډي کې فلو نه کېږي نو ماته به جټکه نه میلاویږي او په دې طریقه باندې به زیاتي کرنټ چې دی هغه به چېرته ځي ځمکې ته ځي اوس یو بل کوېسچن ذهن کې پیدا کېږي خو دا کوېسچن به زه ستاسو نه کوم چې که امتیاز زیاتي کرنټ ځمکې ته روان وي نو په ما پسې خو به د بجلۍ بل هم بیا سیوا راځي ټیک ده که نه نو د هغې د سیفټي دپاره بیا مونږ ته به څنګه پته لګي چې یاره زما دا کومه باډي ده دا شارټ ده او زما د میټر باندې چې کومه سپلای ده یا د هغې ډیکس دی کوم یونټ یا په سپیډ سره روان دي ځکه چې اضافي کرنټ ځمکې طرف ته روان دی نو د هغې د سیفټي دپاره به مونږ بیا څه کوو دا زه ستاسو نه کوېسچن کوم په کمنټ باکس کې خامخا جواب راکړئ چې کوم کسان پوهه دي که نه وي پوهه انشاءالله په راتلونکي کلاس کې به په هغې باندې بیا خبرې وکړو خو خامخا دا کوېسچن جواب راکړئ چې ما ته پته ولګي چې زما سټوډنټ څومره پوهېږي راتلونکي ویډیو لپاره اجازت راکړئ السلام علیکم